یو ارب ډالر تاثیر پر دا کار چې زه د خوږولم زه د بې کوره کولم کما او تا نوکرۍ له ځو نن په کلي کې ته په خبرې عوضي هم پکې ستا یو طرف ته یو مخصوصه پرسنټیج ده د مذهب په خوا کښې یو مخصوصه پرسنټیج ده د وسایلو د لوټ کسوټ له کښې او تر وجې یو 15-20 منټ و دا کتابو ته ورکړي مجلس پراخ دی وخت کم دی اور نن سبا پرار سړي خپل علم هم بیخي ډېر دی نو که چا په ماضي کې څه کتاب ویلی وي نو له هغو زه بیا سړی په ګډه مجلس سره وکړي هغه ډېر ښایسته وي ما خو شاید نن مجلس پر مولانا رومي راسي یا شاید پر ابن خلدون راسي خو ده زما ته زاویه راکړه چوکۍ راکاټ کړې علمي منظرنامه ته یې ودرولم اقوام متحده ستا عالمي اداره ده چې ته ورسره سیګنټري یې چې تا په ګډه کوم اصول طی کړي دي دستخطونه د پر کړي دي د هغو ته ور پابنده یې اقوام متحده په نس کې بیرته په خپله 22 شاخونه دي او یو شاخ یې د امن دپاره کار کوي امن ډاکټر صاحب ډېر ښه بیان کوي خو تر دې هم ډېر پراخ دی او مشکل هم دی د پاکستان پر سطح یا د پښتانه پر سطح د اقوام متحده و دغو لیکو ته په سمج کې راوستل او بیا عمل پر کول لږ قبل از وخت دی موږ په خانداني ژوند کې هم څه حدود لرو زما ځوان د کومه مېرمن دی هغه تجاوز نشي کولی د مشرانو خلاف زما دغسې په تعلیمي ادارو کویوت ستا چې د خپل سبجیکټ له مضمونه بهر ته نشي وتلی زما په سیاسي مشرانو کو داسې حدود سته چې هغه د اقوام متحده ودې دغه ته غاړه نشي کېښولی یو ساده مثال یې له تا سره دا وخت دا زموږ وروڼه میلمانه افغانستان مهاجر چې روان دي له موږ سره تر اوسه پورې د 1946 فارنرز ایکټ موجود دی د ریفیوجیز سنګل رول له تا سره موجود نه دی چې دا خلک به په څه بهانه راځي دا به څنګه ووسي څه طرح به پر مخ ځي د 1940 بعد هغه هم فارنرز ایکټ دی ځکه نن چې دی روان دی له ده سره یو دی دستاویز نشته اقوام متحده ورته ته نه دی در جوړ کړی چې په دغه ورځ ولې دا د ده په ګټه پرې وځي یو ارب ډالر تاګار چې دغه میلمانه د وطن له راویستل یو ارب ډالر تاثیر پر دا کار چې زه د خوږولم زه د بې کوره کولم نو دغه معاهدې که موږ راواخلو د مهاجرو پاک کې موږ یې نه منو دستخط کړي مو دي که د امن معاهدې دي موږ بحیثیت سټیټ یې نه تسلیمو عمل نسو پر کولی ځینو وجه په بل شکل کې در شوم خو ابدی ګواکې آزاد دی په ابدی به نه کې کوئ که ما او تا نوکرۍ له ځو نن په کلي کې ته په خبرې عوضي هم پکې ستا دغه په کوم قانون کې ستا له تا سره که نن زما ورور ته یو موقع راسي زما زوی ته موقع راسي چې دی په آرمي کې نوکر کېدای شي دی په ډاکټر جوړېدای شي زه اول اوره هغه مې که ما ورله خوښوم چې په هغه کې وسایل لږ پراخ وي دغه په کوم کتاب کې ما ویلي دي لہذا زه د اقوام متحده دغه اصول ګر سره منلی نسم کوم چې ما له پښتنۍ ټولنې زه رامخته کړي دي زما ذهن داسې وخت خبرو ته نه رسي چې دوی دا ښایسته وطنونه په څه شکل جوړ کړي دي یو کمزورګي مثال مرايات سو د ایټلی د ښار غ چونکې ډاکټر صاحب جنیوا که نو زه هم به ایستر د کم نسم نو هغه به د جمعې و د هفتې پر ورځ په خپل غزلو پاتړو اخته و قانون به دا و که ماښام دا سړي یو پیاله چلګي وه چې لږ کوږ ورسلی که 50 ګزه سړی نږدې ورلی 10,000 یورو جرمانه دی یعنی دا سړی چې په سود کې نه دی دا زنانه که په سود کې نه ده شناختي کارت به په جیب کې پیسه به په جیب کې او بل کاغذ به ورسره وي بیګ به ورسره وي سرکار یا غیر سرکار 50 ګزه نږدې نشي ورتللی کیمرې دا تر مثبته کړي دي ورنه 10,000 یورو جرمانه او زما او ستا په کورو کې اوس عامه نظریه دا د فخریه چې څو زیات ټولولی شي هغه ستایل کږي هغه ته دغه برخه ونډه لوړه ده دویم اړخ کې دغه در شوم چې نن
که زه یوه جامعه در وښیم جامعه یونیورسټي اف بلوچستان 250 برانچه دي د تعلیم په نامه لکه کیمستري لکه اسلامیات لکه فزیکس لکه سوشیالوجي سایکالوجي فلسفي انګلیش راځي په 250 کې کم سړی د وایي چې زما زوی په دې کې سند سو او نن معیاري مجلس کاوه په کور کې د ستورو مجلس نسته دا وي دا مازغی لږ زره چپ سوي د کور د مېرمنې سره داسې علمي بحث نسته چې د کیمیا مجلس وي د اسلامیات مجلس وي د فزیکس مجلس وي د سټیټسټکس مجلس وي د باټني مجلس وي د زولوجي مجلس وي دا هم له منځه وتلي دي نو موږ سوسایټي مارجنلایز سي یو طرف ته یو مخصوصه پرسنټیج د مذهب په خوا کې شي یو مخصوصه پرسنټیج د وسایلو د لوټ کسوټ لکه شي یو مخصوصه وسایل د پر علم داسي کدغن لګي چې ته ډیر عالم نه سي ډیګري یافته سي بکول یا رائټر چې لتا سره چې کوم ډیګریانی دي دا صرف ساده اخراجات او رسیدونه دي ته د علم وینا وکړ چې پوسم چې تا کوم مقام او مرتبه ده د علم د دې مرتبه ولاړې ډاکټر صاحب په سر کې ول یا شاید وطندوس صاحب ول چې د 50 کتاب لیکلي دي او دونه ناول لیکلي دي په دا ګورد کو عجب اتفاق دي سنگل هم مان دی ویلې زه د کتاب ډیر شوق کوم 12 او شسه کتاب زه په 24 غنټې کې ختموم نو چې زما تلاسه نه دراغلي دا خو پیلان لا په خنوزي کې پراته دي یا په پښین کې پراته دي اوس ما تلاسه خو نور راسه شوینا شپشتو خو زما تلاسه را راسه لہذا د دې ټولنې دا هم فرض جوړږي چې وسایل سره یکجا کی عالمانو ته و پړه لیکته و هر کورته یو 15 داس کتابونو پراته چې باغې کې بيخي هنر وي جوهر وي کله میرمن لاس ته ورسي کله مشر لاس ته ورسي چې هغه د خپل ځان د غټي د اصلاح ډیر شایسته اصولونه پکې پیدا کی دا لمنځه تللی دي لہذا ارز مدغه دي چې یو بخپل سوسایټي راپورته کوو خپل معاشره بلج را لوړو ویلم ته بغاړجدو وهانه ته بغاړجدو شزا او د شجي حیثیت به تسلیمو لدا بعد موږ د عالمي هغه معاهدو پاسداری کولای سو کم چې دنیا پر موږ لا وخت استعمالي خو ما ورسره د سخت کړی دی او لدا باوجود زنه تسلیموم که زه له دې حقوقو د انکار کوم که زه له دې ز انکاریم بیا به بس ما به سر لاندې د بګوټي ناری بنو زړه بنکو دا پښتون معاشره به د غځای ته ولاړی د دې د پوهنې لار به بیا وتا سره نه لہذا گزارش کوم چې خپل ځانونه درته سفاره کوي د ادیبانو او کتابو ته توجه ورکړي شی پښتو دروازه او 15-20 منټ ودا کتابو ته ورکړي لاله مزه پښتنه وکي معنی وکي کتر دوی هم بالات لاس تر راسب شال خان در سره تصنیف کا کتر هغه هم بالات له نور بشا عالمان ستا په پړوس کې دا غوځستا داسې خبرې کړې دي چې په دوا شعر وستا د ګرد ځوند د تر سر به د جوس او جذبه وزي لیکن لا تازه وخت تر سوي هغه شعر پر تا اثر نه کوي چې دای په ځواني کې پوهانه درکې پر تا عمر 50 کالي چې دای د 50 تو گای درشي پر تا اویا کالي انجام یې داسي چې خپل مینه ناشته خپل غړای د نه کې فتا وجداده چې د خپل ځان ته لار پیدا کا نه د کور ودانی ته د مخ ورکی چې په ګډه باندې دا ټولنه راپورته نو جزاک الله